أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. سورة الحجرات شپگشتما سپارہ 12 نمبر آیات. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. ایمان والو ځان اوساته تاسو د ډیرو ګمانونو نه. ان بعض الظن اثم، بعض ګمانونه د ګناه دي. ولا تجسسوا، د چا جاسوسی مکوي، پټ رازونه د چا مه معلوموي. ولا یغتب بعضکم بعضا، او بعض استاسو دې د بعضې غیبت نه کوي. ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا، آیا تاسو کې یو کس دا خوښوي ان یأکل لحم اخیه چې دې اخوري غوښه د خپل ورور میتن چې هغه مړ وي. فکرهتموه، تاسو دا خبره بده ګڼئ. واتقوا الله، الله نه ویریږئ. ان الله تواب الرحیم، بیشک اللہ پاک بخون کے و مہربان دے، توبہ قبلون کے دے اور مہربان دے. دے آیات مبارک کے آداب معاشرت متعلق احکام دی. دری چیزونه اللہ پاک دے آیات کے اخول چدا حرام دی. اول ظن، گمان. دویم تجسس، د چا پټ راز او خبره معلومول. او دریم غیبت کول، د یو غیر حاضر بنده متعلق داسې خبره که چېرې هغې واوري نو هغه به بد ګڼي، دې ته غیبت وایي. نو اول شی چې د آیات کې ذکر شو نو هغه ظن دی. ظن په معنا د غالب ګمان. نو اول قرآن فرمائی اجتنبو کثیرا من الظن، اجتنابو کے ځان بچ کے پرهیزو کے کثیرا من الظن د ډېرو ګمانونو نه. او بیا د هغې وجه بیانوي چې ان بعض الظن اثم،
ځکه چې بعضې ګمانونه ګناه ده. نو دې نه معلومیږي چې هر ګمان ګناه نه ده، هر یو ګمان ګناه نه ده، بعضې ګمانونه ګناه ده. نو دا آیات چې څوک ووري اوس په هغه باندې دا تحقیق واجب دی چې کم یو ګمان ګناه ده چې ځان ته بچ کم، او کم یو ګمان ګناه نه ده او جایز دی چې وې کما. نو تر کومې چې بنده ته د ګمان قسمونه نی معلوم، نو په دې آیات به عمل څنګه وکړي؟ نو دې وجې نه فقها او علما د ګمان قسمونه بیانوي. د ظن نه مراد په دې دی کې تهمت دی، د ګمان نه مراد تهمت دی. بغیر د قوي دلیل نه په چا باندې الزام او تهمت مه لګوه، دا ګناه ده. ګمان په څلور قسمه دی، ګمان څلور قسمه دی. یو قسم ګمان حرام دی، دویم قسم ګمان کول واجب دی خامخا به کې، او دریم قسم ګمان مستحب دی، او څلورم قسم ګمان مباح دی او جائز دی. کہ او کنه که اختیار دی خپل دی. کم ظن او ګمان چې حرام دی، نو هغه دا دی چې په الله بد ګمان مه کوه، چې زړه کې دې راله چې بس الله به ما له عذابونه راکوي او په مصیبتونو کې به مې ګرفتاری او غمونه به راولي. بس دا ګمانونه په الله کې چې غمونه راولي، مصیبتونه راولي، راحت نه راولي، بخي مې نه، نو دا قسم ګمان په الله مه کوه، دا حرام دی. په دې ګمان کې بنده د الله د رحمت نه نا امید شي، د مغفرت نه نا امید شي، نو دا ګمان حرام دی. او په الله باندې ښه ګمان کوه، دا ګمان در باندې واجب دی. په الله ښه ګمان کوه. حدیث مبارک کې راځي لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن بالله. پتاسو کې یو کس دې نمري مگر دې په الله ښه ګمان کوونکی وي. نو چې په الله ښه ګمان کوي، نو الله به در سره ښه سلوک کوي. حدیث مبارک کې راغلی دی، وی الله فرمای انا عند ظن عبدی بی، بنده چې په ما څنګه ګمان کوي زه ورسره هغسې کوم. نو چې ته په الله ښه ګمان وکړې چې الله په ما مهربانه دی، الله به ما له رزق ښه پراخه راکوي، ګناهونه به مې معاف کوي، نو الله به همدقسې وکړي در سره. نو په الله ښه ګمان کوه، بد ګمان مه کوه. نو دا حسن ظن په الله دا فرض او واجب دی، او بد ګمان په الله کول حرام دی. او دغه رنګ چې یو مسلمان په ظاهري حالات کې نیک او ښکلی ښکاري، نو بغیر د قوي دلیل نه په ده باندې بد ګمان کول حرام دی. په مسلمان بد ګمان مه کوه چې قوي دلیل له سره نی، بد ګماني مه کوه. ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ایاکم والظن، ځان د ګمانونو نه وساتئ، فإن الظن أكذب الحديث،
بد ګمان دا د دروغو خبرې دي. دې کې د ظن مراد بالاتفاق په یو مسلمان باندې بغیر د قوي دلیل نه بد ګمان کول دي. بد ګمان بغیر د قوي دلیل نه. ظن المؤمنین خیرا ما لم تراه شرا، په مؤمنانو باندې ښه ګمان کوه تر څو چې شر دې ترې نه لیدلي نه وي. بعضې کارونه داسې وي چې په هغې کې په یو جانب باندې عمل کول شرعا ضروري وي، خو د هغې متعلق قرآن او حدیث کې واضح دلیل موجود نه وي، نو په دغه ځای کې ظن غالب باندې عمل کول واجب وي. په غالب ګمان باندې عمل کول واجب وي. لکه یو دو کسانو ترمنځ یو مقدمه ده، یو اختلاف دی، یو جګړه ده. اوس دا مقدمه خلاصول، دا جګړه خلاصول، یو فریق دعوه کوي بل فریق منکر دی، څنګه به خلاصه؟ نو مدعین به دوه ګواهان غواړي، قابل اعتماد ګواهان، په هغې به فیصله کې. نو حاکم قاضي هغه ته چې کومه مقدمه وړاندې شوې ده په هغه واجب دي چې مقدمې فیصله به کوي. اوس په دې خاص معامله کې قرآن او حدیث خو موجود نه دی، نو د دوو ګواهانو په ګواهۍ باندې عمل کول قاضي لپاره واجب دي. اوس امکان شته چې دا ګواهان دروغ وایي، او دا امکان هم شته چې ګواهان رښتیا وایي، نو ته پې ښه یقین وکړه، ښه ګمان پې وکړه چې دا ګواهان مسلمانان دي او دروغ به نه وایي. نو د دوی په دې نیک ګمان باندې به ته فیصله وکړې، ته رښتینې وګڼه، او په دې باندې به اوس عمل کې. دارنګې د مانځه وخت دی او تا ته قبله نه ده معلومه، قبله کومه اړخ ته ده، څوک شته نه چې ته ترې تپوس وکړې، نو ته خپل سوچ فکر وکړه او غالب ګمان باندې چې کوم اړخ ته تا ته د خپل زړه وی چې دا اړخ قبله ده، نو بس دغه اړخ ته مونځ وکړه، ستا مونځ به وشي. دا ظن غالب دی او په دې عمل وکړه. او یو ګمان مباح دی، لکه د مانځه په رکاتونو کې د شک راغی چې 3 رکاته مې کړي دي او که 4 رکاته مې کړي دي، نو په غالب ګمان باندې عمل کول جایز دي. که غالب ګمان دی دا چې 3 دي نو 3، که غالب ګمان دی دا چې 4 رکاته دي 4. او که ته دا ظن غالب پرېږدې او امر یقیني باندې عمل کې، نو دا هم جایز دي. یعنی 3 رکاته مې وکړو که 4، نو 3 خو یقیني دي، خو 4م کې شک دی، نو امر یقیني باندې چې عمل کوي نو دا 3 رکاته دي. خو احتمال شته، امکان شته چې دا 4م وي، نو په 4م رکات خو قاعده فرض ده، نو قاعده وکړه، او چې قاعده دې وکړله نو بیا پاسه امکان دی چې دا 3م رکات دی، نو دې سره 4م یو ځای کا، اگر چې حقیقت کې هغه به 5م وي او تا په 4م قاعده کړي، نو مونځ به دې وشي، اخر کې به سجده سهو وکړي. او یو ظن او ګمان مستحب دی، هغه دا چې په هر مسلمان باندې د نیکۍ ګمان کوه، تا ته په اجر او ثواب ملاویږي. نو دې کې د ګمان قسمونه ذکر شو. نه کم ګمان چې حرام دی هغه بغیر د قوي دلیل نه په چا باندې بد ګمان کول، او پښتانه وایي ګمان د ایمان زیان دی، یعنی بے دلیل چې په چا بد ګمان کوي نو ایمان ته به د زیان یعنی تاوان ورسېږي.
دویم سیز چې پاغه د آیات کې د هغې نه منع راغلی ده ولا تجسسو د چا پټ راز معلومول مکوه د چا عیبونه معلوموه د چا عیب لټول مکوه د چا پټ د راز خبره معلومولو کوشش مکوه ولا تجسسو تجسس او تحسس یو بل سره نږدې معنی دي تجسس څه ته وایي د یو کار جستجو کول تلاش کول چې هغه خلکو تا نه پټ ساتلی دی او ته تلاش او لټون کې دې ته تجسس وایي جاسوسي ده تا نه خلکو یو خبره پټه ساتلی ده او ته د هغې کوشش کې معلومه دا تجسس دی او تحسس چې دی نو مطلق تلاش که چا دا نو یو خبره پټه کړي که نه پټه کړی او ته لټون کې نو دا تحسس دی یو چیز یو خبره یو کار نو دا چا عیبونه مه لټوه لا تغتاب المسلمین دا مسلمانانو غیبت مکوه ولا تتبعوا عوراتهم دا چا عیبونه مه لټوه فإن من اتبع عوراتهم چا چې د چا عیبونه معلومول یتبع الله عورته الله به د ده عیبونه معلوم کی او خلکو ته به ښکاره کی او الله چې د چا عیبونه پسې شو نو الله به په خپل کور کې رسوا کی د چا عیبونه مه لټوه کنې کور د نه غریب په غاړه به ناست او ستا عیبونه به ښکاره شي یو سړی ملاس دی صادر کمبل بستره وغیره اغوستی دي او نور کسان دی هغوی دا خیال کوي چې دا سړی اوده دی او دی ویښ دی هغوی دوه کسان خپلو کې پټې خبرې کوي د راز خبرې کوي او ده ورته ځان داسې خاموش کو چې زه اوده یم او دی ویښ دی او دا خبرې اوري دا جاسوس دی جاسوسي وکړه ولا تجسسو دی بچه ته پټه د راز د پردې خبره کوي آواز ورکړه لکه ګورې زه ویښ یم که پټې خبره کوې زه ګورې ویښ یم نو هغوی به لږې احتیاط وکړي او چې ته غږ نه کوې نو تا ورته غوږ ایښی نو دا هم په دې تجسس کې راغلل چې ځان غلی کوه ما یا یو دوه کسان دي هغوی خپلو کې خبره کوي خو ژبه یې بدله کړله په بله ژبه کې خبره کوي دې لپاره چې دا دریم کس ناست دی دی به پرې پوه نه شي نو موږ به د راز خبرې په راز کې وکړو او ته په ژبه پوهېږې نو ته ووایه مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه یو سړي سره خبره کول غوښتل په پرده کې خو بل کس ناستو نو تانوي صاحب وی جوړ دی په عربۍ نه پوهېږي نو هغه بل سړي سره خبره په عربۍ کې شروع کړله و چې څنګه یې په عربۍ کې خبرې شروع کړه نو هغه بل کس په عربۍ پوهېده وی حضرت ګورې زه په عربۍ پوهېږم که تاسو پټې خبرې کوئ نو په عربۍ زه پوهېږم وی جزاک الله خدای دې خوشحاله که موږ کوله خبره پټه او ستا نه هم پټه کوله هغه زه واپس هغه بهر ووته او دوی خبره وکړله اوس که تا سره یو سړی په یو ژبه کې خبره کوي او د هغه یقین دا دی چې بل کس ناست دی په دې ژبه نه پوهېږي هغه خبره شروع کړه او ته پوهېږي چې دا سړی په دې ژبه پوهېږي نو ته ورته ملګري خبرې مه کوه ګوره دا سړی هم پوهېږي په ژبه ما سره یو کس ناست و میلمه و الله دې وبخي اوس وفات دی او بل کس راغی نو هغه په انګریزۍ کې خبرې شروع کړلې او د هغه میلمه ږیره ونه هغه وایي چې دا په انګریزۍ نه پوهېږي نو چې ده ما سره انګریزۍ کې خبره شروع کړه ما ورته دی په انګریزۍ پوهېږي مې ته چې څه وایې نو ګورې دی پوهېږي نو چې ته پوهېږې چې یاره دا نوی کس خبره کول غواړي پټه او ما سره دا ناست کس دی پوهېږي او دی خو پټه خبره کول غواړي نو ته به ورته چې دی په دې ژبه پوهېږي دې کې خبرې مه کوه که عربي ده او که فارسي ده او که اردو ده
هر جبه چې ده که عربي ده نو په دې ژبو کې چې دوه کسه خبره کوي او درېیم پرې پوهېږي نو هغه دې ورته وایي چې زه پوهېږم که څه پټ او د راز خبرې نو مه کوئ یا زه به پاسم. البته چې د چا نه د نقصان رسېدو احتمال وي یا بل مسلمان د حفاظت په خیال باندې چې دې د ضرر نه بچ کما نو خفیه تدبیر او اراده د هغې تجسس وکړه نور مسلمانان د تکلیف نه بچ کا دا تجسس د جایز دی. څوک چاته نقصان رسول غواړي او ته پې پوهېږې چې دا پلانې خو بل ته نقصان رسوي نو د هغې جاسوسي وکړه او دغه بل مسلمان د تکلیف نه بچ کا نو دا تجسس تلاش جایز دی او چې بل ته نقصان نی نو بیا تجسس مکو. دریم چیز چې د آیات کې منع شوی دی حرام کړی شوی دی هغه د چا غیبت کول دی. د چا غیبت کول حرام. د چا په غیر موجودګۍ کې د هغه په باره کې داسې خبره کول که هغه ووري هغه ته په تکلیف ورسیږي به پې خفه شي اگر چې دا خبره به رښتینې وي خو هم دې ته غیبت وایي او دا حرام. د غیبت تعریف کې د غیر موجود غیر حاضر بنده په باره کې داسې خبره کول چې که هغې ووري هغه پې خفه شي تکلیف به ورته ورسېږي. نو دا غیر حاضر او غیر موجود دا لفظ د دې نه د چا ذهن ته دې دا رانشي که موجود نو خیر دې ورته وکړه دا خبره غلطه ده. دا نورم ګناه ده چې مخامخ سړي ته بد اراده وي. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا آیا ستاسو د یو کس خوښه ده ان یأکل لحم اخیه چې دی اخري غوښه د خپل ورور میتن چې مړ وي د مړ ورور غوښې سره تشبیه ورکړې ده. نو که دا مسلمان مخامخ موجود دی او ته ورته ستغه سپوروې دا داسې ده لکه د جمدي غوښه خوړل نو د مړ غوښه خوړل هم جایز نه دي او د جمدي غوښه خوړل هم جایز نه دي. خو دا د مړ غوښه خوړل دا ډېر قبیح کار دی. دا غیبت کول ډېر قبیح کار دی لکه چې د مړي غوښې شوکې وخوري نو د مړي غوښې چې شوکې نو دې مړي ته په تکلیف نه رسي. یعنې د غیر حاضر بنده که غیبت کوي نو هغه خبر نه دی نو هغه ته درد نه رسېږي. چې د غیبت نه خبر شوي نی نو هغه نه دی خبر خپم نه دی. نو د مړ مسلمان غوښه خوړل داسې سپک کار دی غیبت داسې سپک کار دی لکه د مړ مسلمان غوښې خوړل دقه شانتې دا غیبت هم حرام. چې یو سړی موجود نه نو هغه پسې خبرې کول آسان دي. یو بیکاره سړی وی یو ډېر بهادر سړي پسې به ګډې وډې خبرې کوي دا آسان کار دی دا څه د بهادرۍ کار نه دی. دی دې تکړه چې دی ورته مخامخ ووایي چې برابر یې کړي. نو په دې آیات کې د بد ګمان نه منع راله د جاسوسۍ نه منع راله او د غیبت نه منع راله خو دې غیبت له ډېر زور ورکړه د دې وضاحت یې ډېر وکړو زیات اهتمام یې وکړو. د مړ ورور غوښې سره تشبیه ورکړله دا ډېر بیکاره کار دی. دا غیبت د سپک بنده کار دی.
مخامخ چې بنده موجود وي ته د هغه خلاف خبره کوې نه بیا مدافعت وکړي. نو غیبت کول د ډېر کمزوري بیکاره یو سپک سړي کار دی. غیبت څنګه چې په ژبه کېږي داسې په لاس پو په حرکات سکناتو باندې هم کېږي. او کم خلک چې موجود وي په هغوی لازمه ده چې دا غیبت منې کړي. چې کم یې اوري هغه له پکار دي چې دا غیبت منې کړي، غیبت کوونکي منې کړي. او که منې کولی نه شي نو دغه مجلس نه پاسه اورېدل مه کوه، ځکه غیبت کول او غیبت اورېدل دواړه ګناه دي. حضرت میمون رحمت الله علیه یو بزرگ دی، یو ځل یې خوب ولیده چې یو تور غلام دی مړ دی او یو آواز کوونکی وایي چې د ده غوښه وخوره. نو دی وایي چې یا الله ما خو د دې بنده غیبت چېته نه دی کړی، د ده غوښه زه څنګه وخورم؟ وی کړی دی غیبت. وی نه مې دی کړی، په الله قسم چې ما د ده په باره کې نه مې ښه خبره کړې ده او نه مې بده کړې ده، د دې بنده باره کې ما خبره نه ده کړې. بیا ورته آواز کېږي فلانی بنده د ده غیبت کو تا اورېدلی دی. ته په دې رضا وې. میمون رحمت الله علیه چې د خوبه را بیدار شو وی د دې نه پس تر مرګه نه د چا غیبت خپله کړی دی او نه د ده په مجلس کې بل چا د بل غیبت کړی دی، یعنې اورېدل یې بیا نه دی. نو څنګه چې غیبت کول ګناه ده داسې غیبت اورېدل هم ګناه ده. په یو مجلس کې چې شروع وشي یو غیبت کوي نو بل ورسره سر اړی، نو که بل ناسې نه هم شروع شي ډېر ترسکون ګپ دی، دې ته ترسکون ګپ وایي. خو په دې ترسکونوالی بیا پس د مرګه پوه شي، خوند به درکړي درله چې دا سزا میلاویږي نو تا ته بیا خوند معلوم شي چې ترسکون ګپ څنګه و. شب معراج کې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې په یو قوم تېرېدم چې د هغوی نوکونه د تانبې او د خپل مخونه او د بدن غوښې شکولې. وی جبرائیل نه مې تپوس وکړ دا څوک دي؟ وی دا هغه خلک دي چې د خپل رور غیبت یې کو، بېعزتي کوله. پیغمبر علیہ السلام فرمائی الغیبت اشد من الزنا، غیبت چې دی نو دا د زنا نه غټه ګناه ده. شب معراج کې پیغمبر علیہ السلام لیدلی دي چې داسې یو تنور غوندې دی او د هغې نه لمبې خیږي او بربنډ بندیان په لمبه کې په بره ځي او بیا دې ته راغورځېږي. د جهنم یو تنور دی او په هغې کې بربنډ بندیان په بره لمبو سره وخیږي او بیا راپرځي. دا څوک دی؟ دا زناکار دی، جامې نشته، بربنډ لغړ د اور په لمبو کې سوځي ښکته پورته کېږي. څومره سخت سزا ده دا د زنا. د دې نه زیاته سزا به غیبت کوونکي له الله ورکوي. زنا هم غټه ګناه ده، غټې غټې سزاګانې به ورکېږي، خو د دې غیبت والا سزا به نور هم زیاتې. نو غیبت داسې ګناه ده چې د الله د حق مخالفت پکې شته او د بنده حق پکې ضایع کېږي. نو چې د چا غیبت دې کړی دی هغه نه به معافي غواړئ. چې د چا غیبت دې کړی دی چې هغه دې وبخي نو الله به دې وبخي، کنې الله دې نه بخي. الله نه به معافي غواړئ او چې د چا غیبت دې کړی دی هغه نه به معافي غواړئ. چې د چا مخکې دې کړی هغه ته به زه دروغجن یم، ما دروغ ویلي.
اوس یو بنده جمدي وي نو تا ولې غیبت وکړو نو لاړ به شي د هغه نه معافي وغواړي چې مړ دی نو بیا به څه کوې د مړي غیبت دې کړی دی یا د چا غیبت دې کړی خو زه درته پته نه معلومیږي چې کوم ځای به معلومول یې ګران دي انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی پیغمبر علیہ السلام فرمائی ان من کفارت الغیبت ان یستغفر لمن اغتابه تقول اللهم اغفر لنا وله د غیبت کفاره دې دا ده چې د چا غیبت کړی شوی دی هغه لپاره به د الله نه د بخښنې سوال کوي یا الله مام اوبخي ما چې د چا غیبت کړی هغه م اوبخي اللهم اغفر لي ولمن اغتبته یا الله ما تم بخنه وکړه ما چې د چا غیبت کړی دا هغه تم بخنه وکړي د ماشوم غیبت بم نه کوي د لیونی غیبت بم نه کوي د کافر ذمي غیبت بم نه کوي دا حرام دا تکلیف رسول لی غیبت چې څنګه په ژبه کیږي په خبرو کیږي نو داسې په فعل باندې هم کیږي په اشاره باندې هم کیږي لکه یو سړي خپه کې فرق دی او ته په خولې خوسوې نه خو داسې ګډ ګډ روان یې او د هغه پیښې کې دا تا غیبت وکړو یا یو سړی دی چې په قد منډرې وي او ته لیش داسې ونیسې او بل ته لاس وښودی چې لیشتینک دی په لاس دې اشاره وکړه یا په لاس دې داسې د ښکتوالي اشاره وکړه نو دا په اشاره باندې غیبت دې وکړو یا د یو بنده پوزه چیتې ده او تا په خپله پوزه ګوته کېښوه چې اشارې سره دی چې د پوزه چیتې ده یا څه بل څه عیب په اشارو دې ووي نو دا اشارې کول دا ام غیبت دی او حرام اوس دا خو عامه خبره شو چې غیبت به نه کې عام شوله دا خبره خو دې کې بعضې ځایونه خاص شوي دي د هغې اجازت شته مثال په طور باندې د یو ظالم شکایت کې حاکم ته ته خو چې دا ظالم دی او دی داسې کوي او دی داسې کوي نو ته حاکم ته دا غیبت کې هغه موجود نه دی او ته پې درخواست کوي چې دا فلانې سړی ظالم دی او دی دا کار کوي دا کار کوي نو دا په هغې حرام کې داخل ځکه نه وي چې ته حاکم ته وایې چې دا ظالم د ظلم نه منې کا چې مسلمانانو ته تکلیف ونه رسیږي نو دا غیبت دی او حرام نه دی چې ته حاکم ته ووایې چې دې د دې ظلم نه منې کا یا څه ماشومان دي او هغوی غلط حرکات کوي نو مور پلار ته خبر ورکړه چې ستا دا بچي فلانې فلانې حرکت کوي نو دا هم غیبت دی خو ته په دې نیت باندې کوې چې دا مور پلار دا خپل بچی د دې بد کار نه منې کي یا د چا ښځه ده غلط حرکت کوي نو خاوند ته ووایه چې دا ښځه د فلانې فلانې حرکت کوي په دې نیت چې د دې غلط حرکت نه منې کي نو دا حرام نه دی نو دا غیبتونه دي حرام نه دي دا حکمونه تینا د دې عام نه خاص کړي شو یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن اے ایمان والو ځان بچ کے تاسو کثیرا من الظن د ډېرو ګمانونو نه ان بعض الظن اثم ځکه چې بعضې ګمانونه ګناه دا ولا تجسسو د چا عیب او پټ راز ملټوئ ولا یغتب بعضکم بعضا
غیبت دن کئی باز استاسو دا باز نورو ولا یغتب او غیبت دن کئی بعضکم باز استاسو بعضن دا باز نورو ایحب احدکم آیا محبوب گنی یو کسلتاسو ان یأکل لحم اخیه چی دے دخپل رور غوخ اخری مائتن چی مڑوی فکرہتموه پستاسو دا بد گنے واتقوا اللہ او دا اللہ نا اویریگے ان اللہ تواب الرحیم بے شک اللہ توبہ قبل ان کے او مہربان دے سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم سورة الحجرات شپگشتما سپارہ اور 11 نمبر آیات یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى لنمخ کے آیاتونو کے انسانی او اسلامی حقوق او آداب معاشرت بیان شو کم سیزونا حرام او کم سیزونا حلال داغی بیان شو یو بل سرا دا نفرت پیدا کیدلو او دا غیبت او دا پیغور او دا عیب لٹولو منشا غرور او تکبر دے انسان اکثر خپل ځان لوی گنی او بل و تسپک او کمزور اخکاری اصل کے دا انسان ورکوٹ کے دل یا لوے کے دل عزت من کے دل یا بے عزت کے دل دا دے تعلق دا ذات سر نرے دا خاندان او دا نسب سر نرے بلکہ کم انسان چے سمرا نیک خوی خصلت والا دے اور سمرا دیر پرہیزگار دے دقم ردے دا اللہ پنسبان معزز دے عزت مند دے تمام انسانان اللہ پاک دا یو آدم
علیہ السلام او حوا بی بی نے پیدا کری دی تمام انسانان اللہ پاک آدم علیہ السلام پیدا کر دا اغا دا گس پختینا حوا بی بی اللہ پیدا کرلا بیا دوالو لا اللہ پاک نکاح اکرلا دا آدم علیہ السلام او دا حوا بی بی ترمنزا اللہ پاک نکاح اکرلا او دا غین پس پا دنیا کے دا آدم علیہ السلام او دا حوا بی بی بچی پیدا کے در شروع شو نو دا آدم علیہ السلام او دا حوا بی بی با بچی چا کے دل نو یو الک او یو جینے با پیدا کے دل دا آدم علیہ السلام عمر شپیت کم یا سلویخ کم زر کال عمر دی او دا آدم علیہ السلام او دا حوا بی بینا خپل بچی تے پیدا شوی دی نو شل کرتے پیدا شوی دی نو شل الکان او شل جنکے پیدا شوی دی سلویخ بچی دی خپل یا دویم روایت کی دی چے سلویخ پیدا شوی دی سلویخ الکان او سلویخ جنکے سلویخ کرتے پیدا کے دلو شو نو سلویخ الکان سلویخ جنکے شو نو یا شل الکان شل جنکے یا سلویخ الکان او سلویخ جنکے بدق خپل بچی دی دین پس پخپل منس کے دا ودنو انتظام اللہ کرے دے او داغین پس چی بچی پیدا کے دل شروع شو نو آدم علیہ السلام خپل زامن وسی کڑوسی کودی ٹکری دا چلی دل نو 40,000 پخپل استرگولی دلی دی سلویخ زر بچی آدم علیہ السلام لی دلی دی دا طول دا یو بابا آدم او دا یو حوا بی بی دیکھ ذات و نصب و حسب وغیرہ دا سیزونا نشتری و بیارستو دنیا زیادے دلا نو چه زیادے دل شروع شو نو پدی کہ اللہ پاک خاندانو نا جوڑ کرل قبیلی پاک جوڑ کرلے دا دیر پارا کہ پیوزے کہ دا دو سڑو فرض کا عبداللہ نوم دے نو دا کم عبداللہ دے نو دی سر با اس دا خاندان نوم چوالے نو دا دی بل عبداللہ نبے فرق راشی دا یو آدم دا یو حوا بی بی پیدا دی طول رونا رونا دی خو تقسیم دا قبیلو او دا قومونو دی دا پارا دے لتعارفو چتا سو یو بل سرا پی جنگلو کے دا عبداللہ چیز دا سید خاندان دے دا بل عبداللہ دا پٹھان دے وغیرہ وغیرہ نو دے خاندانو نو دا تقسیم دا تعارف دا پارا دا پی جنگلو دا پارا دے شعوب جمع دا شعبن دا او شعبن غد جماعت تویلی شی چه پا یو اصل باندے را جمعوی بیا پا دا غد جماعت کے لاندے والا والا جماعتون جوڑی گی خاندانونا نو دا مختلف حصو تا پا عربے کے مختلف نمون ورکلی شوی دی نو قبائل جمع دا قبیلتون دا پا کلاندے بیا والا خاندانونا شو او بعض عالمان وی دا شعوب دا عجمی قومونو دا پارا استعمالی گی او دا عربو دا پارا نور الفاظ استعمالی گی اگے تا اسبات وغیرہ بویلی شی نو دا صرف دا پیجنگلو دا پارا دا نو دا اللہ پا نیز باندے قدر عزت دا پا تقوی پا پریزگارے باندے دے دا بیلا خبر دا کہ او سڑے اللہ پاک پا سید خاندان کے پیدا کر یا دا سے بلی او بزرگ او شریف خاندان کے پیدا کر نو دا شریف خاندان دا اللہ یو پرزون دا اللہ پاک دا طرف نا یو پرزون دا
خو ګوره دا د فخر شی نه دی. وی من شیخان یو، من سیدان یو، من د مغول خاندان یو، من پټانان یو، من صدیقی یو، فاروقی یو، عثمانی یو، انصاری وغیرہ دا قومونه خلق ځان سره لیکي وی هم. نو سلسله چې د لټای او رسې نو آدم علیه السلام ته به ورسې، بل خوا خو نه رسې. ډېره زیاته سلسله د اوږده کړله شجره د نسب، نو بس آدم علیه السلام ته ورسېدلې. او آدم علیه السلام د خاورو الله پیدا کړی دی. نو ته چې هر څه یې یا و فخر په دې مه کوه. وی تم تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو مگر یہ تو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. مسلمان یہ کہ مسلمان نے نو ہے شے نے، تم سبھی کچھ ہو، تم عرص مگر یہ تو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. نو کا عزت غواړي نو په مسلمانۍ کې عزت دی. نو قابل فخر شي ګورې نسب نه دی، بل ته سپک مه ګوره. معیار د کمال او د فضیلت تقوا پرهیزګاري ده. یو سړی الله ډېر خشته پیدا کړ، پس الله خشته پیدا کړ، په دې شکر ادا کا. خدا نه چې ته خشته او دې نورو ته سپک ګورې. که بل ته سپک ګورې نو دنیا کې به سزا درته میلو شي. که په نسب ځان ته اوچت ګورې بل ته سپک ګورې هم به قابل سزا یې. که په حسن باندې ځان ته خشته ګورې او بل ته سپک ګورې هم به قابل سزا یې. که قابلیت در کې وي په هغې ته فخر کې بل ته سپک ګورې هم به قابل د سزا شي. یو مجلس کې یو ډېر خشته سړی و، ښکلې باډي الله ورکړې وه، قد و قامت حسن ډېر زیات و پکې. د یو سړی و نو هغه ورته داسې نیغ نیغ کتل، ډېرې ورته کتل. نو دغه خشته سړی ورته وایي ما ته ولې ګورې؟ هغه ورته یې حیران یم چې الله پاک ته څومره خشته پیدا کړې، دا ټول بدن، قد و قامت، اندامونه، هر چیز ډېر په خشته انداز الله پیدا کړي. حیران یم ته خدای پاک څومره ښکلې پیدا کړې. او ورته وایي زم ځان ته حیران یم، الله هم راته حیران دی چې داسې ښکلې مې پیدا کړې دی. د لویه یې خبره وکړله. وایي زم ځان ته حیران یم خو الله هم راته حیران دی چې دا مې څنګه ښکلې پیدا کړې دی. نو چې دا د لویې خبره وکړله هم په حق مجلس کې هم په حقه ساعت راغونډېده. لوړ دنګ سړی و د ټولو نه اوچت و په مجلس کې، خو الله په هغې مجلس کې دومره راغونډ کړ چې د هغه د خاندان یو سړي په لستوڼي کې دننه کو کور ته یې یوړه. بیا حقه ساعت راغونډ شو او هغه خشته رنګ په بدرنګۍ باندې بدل شو. لویو تکبر به نه کې، نه په حسب او په نسب باندې او نه په حسن باندې. ښکلوالی د الله په تابعدارۍ کې دی. نو که چاله هر قسمه ښکلوالی الله ورکړی دی، شرافت او فضیلت یې ورکړی دی، په دې د شکر د الله وکړي او د غرور او د تکبر نه دی ځان ساتي. شان نزول د آیات مبارک کې واقعه دا ده چې مکه مکرمه کوم وخت کې فتح شوله، نو پیغمبر علیه السلام بلال حبشي ته حکم وکړ، وی د کعبې چت ته وخېجو، بانګ شروع که الله اکبر. بلال د کعبې چت ته وخته او بانګ یې شروع کړ. غیر چاپېره د مکې دې غرونو د بلال آواز وکړنګ او راوتمبېده. نو څه قریش چې تر دغه وخته لا مسلمانان نو، هغې کې یو کس وویل وی یا الله شکر دی چې زما پلار مخکې مړ دی چې دا بده ورځ یې ونه لیدله. بلال د کعبې په چت ولاړ دی، الله اکبر او اشهد ان محمد رسول الله وی.
دا بدر ودی نه شکر دې چې پلار مې مړ دی چې هغه دا واونه ریدل. حارث ابن هشام وی محمد صلی الله علیه وسلم ته وی د دې تور کارغه نه غیر ورته بل څوک نه میلاوېدل چې بانګې پې ویلې ایله تور کارغه په کعبه کې جوړې دي بلال یادی په مسجد الحرام کې اذان د پاره ایله بیله ده. ابو سفیان وی زه خو اسم نه ویما ځکه ما سره خطره ده چې څه ویم د اسمانونو مالک به اوس جبرائیل علیہ السلام رولیږي او پیغمبر علیہ السلام به خبر شي نو زه خو د یېرې څه نه ویم. جبرائیل علیہ السلام راغو د دې ټولو دا خبره پیغمبر علیہ السلام ته وکړه د فلاني داسې وي فلاني داسې وي. پیغمبر علیہ السلام دوی راوغوستل وی تاسو داسې خبرې وکړې ټولو اقرار وکوي او نو الله دا آیات نازل کړ چې دا فخر او د عزت شی حقیقت کې ایمان او تقوا ده او تاسو د ایمان او د تقوا نه خالی او بلال کې ایمان او تقوا شته هغه ستاسو ټولو نه افضل او اشرف دی. عبدالله ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی وی د مکې د فتح پرس پیغمبر علیہ السلام په خپله اوښه سور دی او د بیت الله طواف یې وکړو. په اوښه دې له سور شي چې ټول خلک یې ویني که پیادو کې یو شانتې روان یې څوک به وویني څوک به ونه ویني نو په اوښه سورو چې ټول خلک ورته وګوري. چې د طواف نه فارغ شو پیغمبر علیہ السلام نو وی فرمایل الحمد لله الذي أذهب عنكم عبية الجاهلية وتكبرها الناس رجال بر تقي كريم على الله وفاجر شقي هين على الله. حمد ثناء الله لا چې تاسو نه د جاهلیت هغه فخر او تکبر تاسو نه لري کړ او خلق دو قسم دي انسانان بر تقي كريم على الله یو نیک او متقی دا اللہ پنیز باندے قابل احترام وفاجر شقی هین علی اللہ او دویم قسم فاجر او شقی بدبختا دا اللہ پنیز باندے ذلیل او حقیر. ثم تلا یا ایها الناس انا خلقناکم بیا دا دلیل دا پارا دا آیات تلاوت کو. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی چې د دنیا د خلکو په نیز باندې عزت مال او دولت ته وي او د الله په نیز باندې عزت تقوا ته وي. نو چاته سپک مه ګوره چې موږ دا قوم یو دی دا قوم دی تم مسلمان غم مسلمان دی دواړه د یو آدم او د یو حوا نه پیدا دی. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى اے خلقو انا خلقناکم بے شک من پیدا کړی تاسو من ذکر و انثى د یو مذکر او د یو مؤنث نه د یو آدم علیہ السلام او د یو حوا بی بی نه وجعلناکم شعوبا وقبائل او من ګرځولی تاسو ذاتنا او قومنا وقبائل او خانداننا لتعارفوا چې یو بل سره پیژنګلو وکې قبیلې دې دپاره چې پیژنګلو وکې. ان اکرمکم عند الله اتقاکم بے شک زیات عزت من پتاسو کے عند الله دا اللہ پنیز باندے اتقاکم اگر کس ډیر پرہیزگار دے. ان اللہ علیم خبیر بے شک اللہ پاک علم والا خبردار دے. تقوی ادب پزړه کې دی او د زړه حال الله ته معلوم دی
چې په ظاهره متقی او پرهیزګار او با ادب ښکاري، حقیقت کې داسې دی او که نه، نو دا علم الله سره دی. آینده به داسې وي که بدلیږي به، دا علم الله سره دی. نو اعتبار خاتمه لره دی. انما العبرة للخواتیم، اعتبار خاتمه لره دی. الله دې زمونږ او ستاسو ټولو خاتمه بالایمان او بالتقوا کی. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ علم والا و خبردار دے. قالت الاعراب آمنا، ایمان او یقین چې پزړه کې مضبوط وي، نو داسې وخت کې بنده غیبت هم نه کوي او د چا عیبونه هم نه لټوي. او چې د نورو خلکو غیبت کوي او په خلکو کې عیبونه لټوي او خلکو ته تکلیف رسوي، په دې مرض کې مبتلا دی. نو پوه شه چې د ده په زړه کې ایمان پوره ننوتی نه دی، پوره مضبوط نه دی، ځکه دی د خلکو غیبت کوي او خلکو ته تکلیف رسوي. المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، کامل مسلمان هغه دی چې د ده د ژبې او د لاسو د ضرر نه نور مسلمانان په سلامتیا کې وي. نو چې د ژبې نه او د لاسو خپو د تکلیف نه نور خلک سلامتیا کې نه دي، نو دې سړي په زړه کې ایمان مضبوط نه دی، دی کامل مسلمان نه دی. او حدیث مبارک کې راځي، پیغمبر علیہ السلام فرمائی یا معشر من آمن بلسانه، اے دلیل اغا چاچے پا جبا باندیم ایمان روڑے دے، ولم یفضل ایمان الى قلبه، او پزرکیم ایمان پورا ننوتے ندے، قبول کریم پورا ندے. لا تغتاب المسلمون، لا تغتاب المسلمین، تاسو دا مسلمانانو غیبت مکوے، لا تغتاب المسلمین. ولا تتبعوا عوراتهم، او دا خلقو عیبونو پسے کے گما، دا خلقو عیبونو ملتوا چی پا جب دی ایمان روڑے دے، اسلام دے قبول کرے دے، او زڑکی دی پورا ایمان نشتا، دا مسلمانانو غیبتم مکو، دا چا عیبونو ملتوا. قالت الاعراب آمنا، بانڈے والا خلق ویل آمنا من ایمان روڑے دے. بازے بانڈے والا بنو اسد قبیلہ وا، پیغمبر علیہ السلام لراغلی ہوئی من ایمان روڑے دے. مدینہ منورے ترالل، خدا خلق پخپل دا قات نتنگ شیو، دا سخت زمانہ وا، پزړه کی ایمان نو، خو پیغمبر علیہ السلام لدیل رالل کہ خیرات صدقات تے نواخلی او پدې ځان له گزارو کی. نو د دې لپاره اسلام اظهار کړی دی، خو زړه کې مؤمنان نو، اسلامی آداب او احکامونه غافلو. د مدینه منورې لارې کوڅې هغه ګنده کړلې، بازارونو کې گڑبڑ پیدا کر. دا پیغمبر علیہ السلام مخ کے دا ایمان دعوی پتروغ باندے اکرلا. پیغمبر علیہ السلام تا دوکہ ورکی چے منگ مسلمانان، او بیا پا پیغمبر علیہ السلام باندے احسانم کئی چے منگ در باندے ایمان روڑے دے. نور خلق خدا باندې علی ایمان روڑ چی جنگ جگڑے لسر کری دی، پا جنگو نے ایمان روڑ، منگ بغیر جنگ جگڑے پتا ایمان روڑے دی. پا خپل رالی زمنگ با قدر کے دا یو قسم دا پیغمبر علیہ السلام پا شان کے گستاخی وا، چی دا خپل مسلمانے احسان پا پیغمبر علیہ السلام باندے کئی. کہ واقعی مسلمانوں پا پیغمبر علیہ السلام احسان والے کے،
ځان لدې ګټه وکړله د آخرت ګټه دې وکړله که واقعي نی مسلمان او تش په خولي ایمان ښکاره کې نو بیا هم په پیغمبر علیه السلام احسان مه کوه د مسلمان د ګزار نه دې ځان بچ کړی دی ایمان دې لا زړه ته ننوتی نه دی نو د دروغو په دې دعوه باندې مؤمن نه هسې وایه چې اسلمنا ظاهري تابعداري م کړې ده آمنا کې دروغجنې اسلمنا ووایه اسلمنا معنا ده چې بس په ظاهره م اسلام قبول کړی نور خو دننه را کې څه نشته دی ایمان ستوي اسلام ستوي نو د شریعت په اصطلاح کې ایمان او اسلام د دواړو یو مطلب دی یو بل سره لازم ملزوم دي خو د لغت په اعتبار باندې ایمان انقیاد باطنی ته وایي دننه په زړه کې چې کومه تابعداري د الله او د الله د رسول الله نو هغې زړه کې دننه ایمان او دا په ظاهر اندامونو چې تابعداري او انقیاد کوي انقیاد ظاهري دې ته اسلام وایي نو اسلام د اندامونو نه شروع شو په زړه باندې انتها کیږي او ایمان د زړه نه شروع شو په اندامونو باندې انتها کیږي او ایمان او اسلام یو بل سره لازم ملزوم دي ایمان بغیر اسلام قبول نه دی اسلام بغیر ایمان قبول نه دی قالت الاعراب آمنا باندې سیانو ویل چې من ایمان راوړی دی قل لم تؤمنو او فرمائے پیغمبر علیہ السلام لم تؤمنو چې تاسو په زړه ایمان نه دی راوړی ولكن قولوا اسلمنا لیکن تاسو وایئ چې اسلمنا من اسلام قبول کړی دی یعنی ظاهری تابعداري کوو ولما يدخل الايمان في قلوبكم حال دا چې نه داخل شوی ایمان فی قلوبکم ستاسو په زړونو کې وان تطیعوا الله ورسوله کچره تاسو حکم اومنه د الله او د الله د رسول تابعداري وکړله د الله او د الله د رسول لا یلدکم من اعمالکم شیئا کم بنکی اللہ پاک من اعمالکم ستاسو عملنا شیئا حس شیء ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ پاک بخون کے او مہربان لے کہ یقیناً تاسو ایمان قبول کو پزړه کی مسلمانان مومنان شوے زڑے کوتاہے او کمزورے او گناہوں بدتا اللہ معاف کی او ستاسو په نیکو اعمالو کې با په ثواب کې هیڅ کمی را نشي انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله بشک مؤمنان هغه خلق دي انما المؤمنون بشک مؤمنان الذين هغه خلق دي آمنوا بالله چې ایمان یې راوړی دی په الله ورسوله او دا اللہ پر رسول ثم لم يرتابوا بیا شک شبہ نہ کرے پا حق دین کے دا اللہ و دا اللہ دا رسول پا خبروں کے شک شبہ نہ کرے وجاہدوا باموالہم وانفسہم او جہاد کرے باموالہم پخپل مالونو وانفسہم او پخپل نفسنو فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کے مال جان سرا جہاد کرے اولئک هم الصادقون هم دا کسان اولئک دا کسان هم الصادقون دوی رشتینی دی رشتین مومنان دا قری او دا مومن شانداری کہ اللہ دا اللہ رسول بانے کلک یقین اکی او دا اللہ پلار کے مال جان سرا قربانی پیش کی قل اتعلمون اللہ بدینکم او فرمائے پیغمبر علیہ السلام اتعلمون اللہ آیا تاسو اللہ تا خبر ورکوے بدینکم پقبل دیندارے باندے
واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، تو اللہ لا خبر ورکے کہ ما ایمان روڑے نے، اللہ ستا پا حال بانے خبر دے. قل اتعلمون اللہ بدینکم، او فرمائے پیغمبر علیہ السلام آیا تاسو خبر ورکوے اللہ تا بدینکم پخپل دیندارے، واللہ یعلم او اللہ تا علم نے ما دا اغس فی السماوات چی اسمانونو کری، وما فی الارض او اغس چی پزمک کری، واللہ بکل شیء علیم، اللہ پاک پا ہر چیز باندے خبردار دے. نستاد دی ایمان پا دے دعوہم اللہ خبردار دے کہ تا پا دے دعوہ کی رشتنے او کا دروغ جنی. یمنون علیک ان اسلمو، دے بانڈے والو پیغمبر علیہ السلام توے چے زمانگ احسان بمانے، پتا بھی ایمان روڑے دے بغیر جنگ جگڑے، اور خلصر جگڑے کولے منگ بغیر جنگ جگڑے پتا ایمان روڑے دے. یمنون علیک ان اسلمو، دوی احسان کئی پتا باندے ان اسلمو چی دوی اسلام قبول کرے دے. قل لا تمنو علی اسلامکم، او فرمائے پیغمبر علیہ السلام لا تمنو علی اسلامکم، احسان مکوے پما باندے دخپل اسلام، کہ اسلام دے قبول کو نو پما داغے احسان مکوا. کہ واقعی حقیقت کے تا اسلام قبول کری نو دا اخرت گٹ دے زان لوکڑا، مال دے سوکڑا زان دے گٹ اوکڑا. کہ حقیقت کے دے اسلام قبول کری نی تش پا زبان لکا دا منافق پشانتے اسلام دے قبول کری دے نو دا دنیا گٹ دے اوکڑا، دا مسلمان دے گزار نا دے زان بچ کری دے مال دے سوکڑا. لا تمنو علی اسلامکم، احسان مکوے پما باندے دقبل اسلام، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ پتا سو احسان کئی، ان ہداکم للایمان، چتا سو تے ہدایت کرے دا ایمان، ان کنتم صادقین کچرتا سو رشتینے، کہ پرشتیا دے اسلام قبول کریوی نو اللہ دربان احسانو کو کہ دا جہنم دا لارے نے بچ کرے دا جنت لارے دا توقولا، دا گمراہ دا لارے نے بچ کرے دا ہدایت لارے دا توقولا. نو که یو خکار دی کری نو داغی احسان پا بل چامکوا. که یو قوم تا یو پیشوا ملو شو، یو خ پیشوا وطا ملو شو، یو خ رہنما وطا ملو شو یو قوم تا، نو دا قوم دی دا اللہ شکریہ ادا کی چی دوی تا خ رہنما او خ پیشوا ملو شوی دی. دا نا چا اگر رہنما او پیشوا باندے احسان کی چی منگم تا سریو، منگم ستا مرگریو، نو دا احسان دے پا دا رہنما و پیشوا باندے کئی نا، بلکہ پزان دے دا اللہ احسانو منی چی دا سے رہنما او پیشوا و تا ملو شو. کہ دا دا پزا یو گمراہ و تا ملو شوے نو دوی بے جہنم تا بوتلیو، یو بیلارا یو بے دین و تا ملو شوے نو جہنم تا مروانو. نو چی یو خبند و تا ملو شو او دا جنت لار دا دین لار و تا خی، نو دا اغا احسان کے نمانی نو دا اللہ احسان خود پزا نمانی کنا، پاغا دا احسان نکی. او دارنگی و امام پسے منزن خلق کئی نو دا باز مختلف استاد زمدہ پسی منز کوما، نو زان لے کے امام لخوی نکے کہ پا امام احسان کے استاد زمدہ پسی منز کوما. نو دا اللہ احسان امنا کہ او خی امام پسی منز کے کچھتا یو گڑ وڈ عقیدے والا پسیوی چاگا دا خدای نم باغیو مسئلہ دا تراٹینگ کروا اوغا پسی لکول ربا دے نغستا اوغا با بدماشو دوانے بے پزور ارسکول. شکر نو باسی چی دا یو بیکارا یو بیدینا یو بدماش نا خدای بچ کرلے یو تقوادار امام پسی منزکی. نو پا امام دن احسان نکی، پا یو پیشوا دم احسان نکی، پا پیغمبر دم احسان نکی، دا اللہ احسان دی پزانو منی. بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ احسان کئی پتاسو
ان هداکم للایمان چه ہدایت کئی تاسو تا اللہ پاک ہدایت کڑے دے تاسو تا للایمان دا ایمان ان کنتم صادقین کچر تاسو رشتنیے ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض بے شک اللہ خبردار دے پاغا پٹو رازنو دا اسمانو او دزمکے واللہ بصیر بما تعملون اللہ لدن کرے اللہ وینی بصیر لدن کرے بما دا اغسو تعملون چتاسو کم عمل کرے سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.